په دنیا کې 15% هغه خلک دی چې هغه بالکل یو مذهب هم نه مني، هغه نعوذ بالله الله تعالی نه مني، دغه تخلیق نه مني، هغه دا نه مني چې دا دنیا الله تعالی جوړه کړې ده، بلکې هغه په ساينسي لیول باندې دا خبره کوي چې بس دا کائنات په خپل په وجود کې راغلي دي، انسان اول یو رقم او بیا بل رقم او په دې کې به ارتقائي عمل راتو او دې حتی راورسېدو. زما د اندازې مطابق د دنیا به په دوه حصو کې تقسیمېږي، په یو کې به ټول مذاهب والا کو هغه هندوی کو هغه عیسائی او کو د هر مذهب سره تعلق ساتي دا به په یو سیټ باندې کیږي، او الہاد ملحد ایتیست دا په بل سیټ باندې کیږي. ځکه چې مذهبونو په منځ کې خو په دې خبره باندې اتفاق دی چې الله تعالی شته دی، خدای شته دی، د دنیا د چلولو والا یو خالق شته دی، د دنیا جوړولو والا یو خالق شته دی، نو دا ټول مذاهب ته څومره دي دا به یو کیږي او ملحد به په بل سیټ باندې ځي. ولې یو سړی ملحد جوړیږي؟ کو چېرې موږ اسلام ته وګورو نو د اوسه پورې موږ دا نه دی اورېدلی چې یو مسلمان هندو جوړ شوی دی، یو مسلمان عیسائی جوړ شوی دی، یو مسلمان بل یو مذهب ته چینج شوی دی. خو زیاتر موږ دا اورو چې نور مذاهبونه خلک اسلام ته راځي. خو په نن سبا دور کې وګورئ نو ډېر زیات مسلمانان دا ایتیست جوړ شولو، دا ملحد جوړ شولو. د دې مین وجه څه ده؟ آیا دوی ته موږ اسلام صحیح نه دی ورسولی، خو نه دوی ته موږ د اسلام تشریح غلطه کړې ده؟ د ایتیستو د جواب دپاره ډېر سکالران موجود دي چې هغه په ساينسي لیول باندې په لاجیکل لیول باندې هغو له جواب ورکوي، هغه مطمئنه کوي. خو که بیا موږ خپل ځان ته وګورو نو دلته موږ په اسلام کې په دین کې دومره مسلې او مشکلات پیدا کړي دي چې د احادیثو تشریح په صحیح لیول باندې نه کوو، په صحیح طریقه کار باندې نه کوو. نوی نوی به یو کس 2-3-5 احادیث یاد کی، هغه به ځان ته مفتی او مفکر وایي، د هغه د وجې به هغه مشرانو ته، هغه علماء کرامو ته، هغه اسلامي سکالرانو ته چې کم د ایتیست سره ډیبیټ کوي، کم د کمپیریزن ریلیجنز سټډي کوي، هغه ته بیا د مشکلات جوړ کی. نو که چېرې موږ په اسلام کې متفق شو، موږ بهترین احادیث چې کم غوره احادیث دي دغه راواخلو، د دنیا مخې ته یې کیدو، په دې باندې موږ د ایتیستو سره ډیبیټ وکړو، هغو ته موږ دا ساینټیفیکلی او لاجیکلی دا موږ پروف کړو چې اسلام موږ ته دا راخوستلی دی، اسلام موږ ته دا لار راخوستلی ده، اسلام موږ ته دا وایي. خو که موږ خپل ځان ته وګورو نو په موږ کې دومره اختلاف وي چې بالکل په یو کلي کې څوک ځان ته دیوبندی وایي، څوک بریلی وایي، څوک اهل حدیث وایي، څوک پنجپیری وایي، څوک شیعه وایي. نو زموږ په خپل منځ کې دومره اختلاف دی، یو بل په اقوالو باندې په حدیثو باندې اعتراض کوو چې د دې دا ضعیف دی، د دې دا کمزوری دی. نو هغه خبرې چې کوم په اسلام کې نشته دی خو موږ خپل منځ کې جوړې کړي دي، هغه خبرې ایتیست راخلي او هغه په د اسلامي سکالرانو سره ډیبیټ کوي چې اسلام دا خبره کړې ده، احادیثو دا خبره کړې، حالانکه هغه احادیثو نه کړي، هغه د یو کس یو شخصي نظري، هغه د یو عالم یو شخصي نظري، دغه خپل یو خوبي، دغه خپل یو تعبیري، دغه خپل یو لارې، خو په دغه باندې هغه د اسلامي سکالرانو سره ډیبیټ کوي. نو دغه وجه ده چې نن سبا خلک ایتیست کیږي، او ایتیست یقین په دې باندې ساتي چې موږ به ساینټیفیکلی یا لاجیکلی او موږ ته یوه خبره پروف کوي. نو په دې کې زموږ یو محترم ورورو هغه یو مثال ورکړی و، په سمندر کې میانو یو ښکاري یو کونډه د سمندر ته ورچله، په دې به چې د غوښې لږه ټوکله ولګوله چې آیا په دې کې به زه یو مهي ایسار کړم. خو چې کله دا وړوکې مهي د کونډې ته راتو نو یو غټ مهي ورته وویلو چې مه ورځه، په دې کې کونډه ده، دغه کونډه به ستا په دې مرۍ کې لاړه شي، بیا به تا بره وخیږي، هلته به ستا په چاړه باندې وشلی، ستا نه به کلمې لرې کړي، د هغه نه بعد به تا تیلو ته ور واچوي، پرایي به دې کړي، وبه دې خوري او لشې به دله ګزار کړي. دې وړوکې مهي چې کله دا خبره واورېدله نو دې په دې باندې تحقیق شروع کړو، په سمندر کې چغې شروع کړې، د نورو مایانو نه به تجربه اخیستله آیا دا خبره حقیقت ده که حقیقت نه ده. نو هغه د ډېر تحقیق نه بعد دا معلومه کړه چې دا خبره دروغ ده، او دې غټ مهي زمانه دغه پیس خوړو ماته یو بهانه جوړوله. نو هغه رالی او دغه کونډې د غوښې له چې کله دغه نه چک وکړو نو کونډه دې په دې مرۍ کې لاړه، چې کله په مرۍ کې لاړه او دا بره راختو کې شو، نو د دغه وخت کې دا سوچ وکړو چې واقعي دغه مهي د مشر مهي د غټ مهي ماته د خبره صحیح کوله، ماته په اصولو خبره کوله چې بره به ته پرایي کېږي، هلته به خوړلی کېږي، هلته به ټوکلي ټوکلي کېږي. نو دغه رنګې د ایتیستو ته کم د علما کرام خبره کوي، یقینا چې دوی خو دا وایي چې موږ ریسرچ کوو، په سمندر کې ګرځي، خو دیو ته بار معلومات نشته دی، دیو ته د آخرت معلومات نشته دی، چې قرآن کم څه ویل دیو ته د هغه معلومات نشته دی، چې به تاسو باندې به کم عذاب خیږي، تاسو په قبر کې به تاسو باندې کم عذابي، نور به تاسو ته کم تکلیفونه در رسولی کېږي. نو دغه حقیقت
دغه ایتیستو ته معلوم نه لري خو چې وخت رالی نو دیو نو بیا وخت تللی دیو ته بیا پته ولګي چې قرآن موږ ته څه ویلو احادیثو موږ ته څه ویلو علما کرامو موږ ته څه ویلو سماجي خلکو موږ ته څه ویلو او موږ ولې په دې احادیثو او په قرآن شریف باندې عمل نه کوو. والسلام.